کس وی چې پس وجه باندې د زنانا د صحت په بنیاد باندې د 40 ورځو حمل هغه لري کول دا جایز دی او کنه، د 40 ورځو حمل لري کول جایز دی او کنه. په دې کې زه تاسو ته یو وضاحت وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه راغلل، هغه زمانه کې وینځم وی وینځو سره به کورواله کولو، او یو به هغه خزه و د سړی منکوحه چې هغه سره به نکاح کړی و. نو بعضې صحابه به غوښتل چې وینځه مونږ په سفر کې ده را سره، ښځه مو په کور کې ده، سفر به د کلونو د میاشتو، بیا ضرورت پیښیږي کوروالي ته، نو بیا به غوښتل چې وینځې سره کوروالی وشي، لیکن د هغې نه بچی ونه شي، علوق ونه شي. نو بیا به هغوی عزل کولو. عزل دې ته وایي چې انزال به بهر کولو. نو صحابو تپوس وکړو چې یا رسول الله مونږ داسې کولی شو؟ نو د الله رسول ورته وفرمایل چې او کولی شئ، لیکن خوښ کړی نه دی شریعت کې، دا دې ته ښه نه دي کتلی شوي. او دا یې وفرمایل چې د کوم ساس کینا الله جل شانه یو انسان لیکلی دی چې دی نه به پیدا کیږي، نو هغه انسان به خامخا پیدا کیږي، اگر که هغه ساس کې په کاڼي باندې توی شي. نو یو کس په دې عزل باندې عمل کولو، سره د هغې عزل باندې د عمل کولو هغه رالو چې یا رسول الله زما وینځې پسې هغې په خېټه باندې ماشوم شو. د الله رسول ورته وفرمایل چې خبره هماغه ده. بهرحال عزل یعنی د جما په وخت کې انزال بالکل د خپلې بیبي نه دا شی هم خوښ کړی شوی نه دی. بیا چې کله نطفه رحم ته پرېوته نو بیا به هغه څنګه خوښ کړی شوی، لیکن د بعضې وجوهاتو په بنیاد باندې جایز دی. هغه دا چې دا زنانه د ماشوم سره هلاکیږي، مړه کیږي او مري، نو دومره وخت کې دا لرې کولی شي چې تر هغې پورې هغې نه انسان نه دی جوړ شوی، یا انساني اعضا ته نه دي جوړ شوي، ګوتې ته نه دي جوړې شوي، خپه نه ده جوړه شوي، لاس نه دی جوړ شوی. نو بیا صرف نطفه ده یا د غوښې ټوکړه ده، هغه د سخت عذر د وجه نه ده. تا چې ذکر کړي دا تکلیف د وجه نه، تکلیف خو په دې کې خامخا. او البته چې کله هغه انسان جوړ شي او د هغې موده بعضې حضراتو 4 میاشتې ذکر کړي ده، او بعضې حضرات محققین وایي چې د اطباو د تحقیق مطابق ماشوم جوړیږي 3 میاشتې 18 ورځو کې. 3 میاشتې 18 ورځې دین پس بیا د هغې ازاله کول دا په قتل کې راځي. چې ماشوم جوړ شي بیا د هغې ازاله کول په قتل کې راځي. اوس که دا مورې مري او که رغېږي، بس دا ماشوم د دې په خېټه باندې شو، دا د الله جل شانه فیصلې دي چې څه به کېږي. آیا دا ماشوم به صحیح پیدا کېږي، مور به هم بچ کېږي که نه، یو ته پکې تکلیف رسېږي، اوس ته څه نشي کولی. البته د ماشوم د جوړېدو نه مخکې د هلاکت په صورت کې بیا په دې باندې عمل کېدی شي.